بیا سالکین د تصوف خاوندان هغه فرمایي که څوک وایي چې چیست دنیا، څوک وایي چې دا دنیا څه ته وایي، دنیاداري څه شی ده چې شریعت مونږ ته وایي تاسو دنیادار مه جوړیږئ. چیست دنیا؟ از خدا غافل بودن. دنیاداری څه ته وایي؟ د خدای نه غافله کېدلو ته دنیاداری ویل کېږي. چې یو سړی د الله پاک نه غافل وي نو دې ته دنیاداری ویل کېږي. نیق و معاش و نقره و فرزند و زن، د دنیا مال شو، پیسې شوې، زامن او ښځه، دې ته دنیاداری نه ویل کېږي. دنیادار هغه کس دی چې د هغه زړه د دنیا د مینې نه ډک دی. دنیا کې د لاس کې ده، په جیب کې ده، دا خطرناکه نه ده. دنیا چې زړه ته رادن نه که نو دا بیا خطرناکه شو، دې سره انسان هلاکیږي. کشتۍ د اوبو د پاسه روانې پروا نشته. د کشتۍ دپاره اوبه ضروري دي، په شګو باندې کشتۍ نه پورې کېږي. اوبه ضروري دي د دې دپاره چې دا کشتۍ یو غاړې نه بلې غاړې ته پورې شي. د پاسه پاسه روانه ده، ډېره ښه ده، خو که هغه اوبو ته ته په دې کشتۍ کې ځای ورکې، هغه اوبه راخلې دې کشتۍ کې را اچې، نو بیا به دا کشتي هلاکېږي، دا به بربادېږي، دا به غرقېږي. نو سر باندې که روانې د دنیا کاروبار کې، تجارت او لین دین کې هېڅ پروا نشته، هېڅ نقصان تعالی نه در کوي. خو که ته ورته مونځ پرېږدې، ته ورته آخرت شاته کې، ته د الله د ذکر نه غافله کېږي، نو دغه دنیا ستا دپاره بیا داسې ده لکه چې تا دا اوبه د کشتۍ ته رادن نه کړي، او بیا به خامخا کشتۍ ډوبېږي. نو دنیاداري دغې ته ویل کېږي چې انسان زړه کې د دنیا غمینه راولي. دغه نه دی الله تعالی مونږ وساتي.